تیر ورځو کې مې چانه پوښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی وی او جي څومره موده وشوې 3-4 کاله وشو ما څوک دې کړې ده وی بس ډېره مې خوښه وه خدای راکړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډېره خوښه وه که اوس دې ډېره خوښه ده ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګوي تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینا هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا وی اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به نو عرض مې دا و چې د الله سره مینا هغه ده چې هغه وقتاً فوقتاً زیاتیږي مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب و کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه چې حساب به الله په خپله چې کوي نو هلته به 2 قسمه خلک مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه ښیي پس پرده به سوال و جواب کی او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پردې به سوال و جواب کی نو بیا طالبانو ته وی چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې دی هغه نورم تیزیږي لکه یو بیا ورته دا وویل یو عاشق د یو مولا نه تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړي قبر کې تا چې قبر کې کیدی او خلق در نلار شي او ملائکه در تراشي نو د رسول الله تصویر به ور سره او در تبه خو چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده و نو دی ورته وی چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اوریدلی چې په قبر کې زما د محبوب تصویر خوده کیږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګ راوله چې مرشم چې وی ګورم اوس مونږ څنګه تاسو ته کو زه وایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کیږي چې د جمعات نوځي خدای ټول مړکا امین به پیو کوي داغی وجه داره چې هغه خون باندې تفوی نه کنه هغه مزه تاسو لست نه ده هغه مزه تاسو کلی نه دې سړی دا مزه ورته پته و چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس نبی هغه سټډي کړو هغه معلوم کړو نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے زمونږ دی جماعت کې آفس سے بو دی جماعت کې نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو دته مې وویل چې جنت ته خوښ دی ویل ډېر مې خوښ ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي نو هغه وخت کې خو یې غږ ونه کړو خو بیا راپسې کور ته راغی وی چې ما بیګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته هغه چې په قسمت کې و نو رښتیا غریب شهید
او बेगुनाह قتل کړي شي. خیال امراغي حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې ودکی او دا دعا وکړي چې خدای مال په دې کټ پوزي باندې مرګ مرا کاوه، ما چې مړکې نو ما په جنگ کې شهید کا. کدا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شم، قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرې خالی په دې نیت باندې. عزیزان خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده.